بنده په کم حالت کې الله ته ډیر نږدې په ټولو حالتونو کې الله ته د نزدېکت حالت چې دی هغه سجده ده ځکه په ټول وجود کې اشرف او عزتمن اندام چې دی هغه تندې او سر دی او دا مخلوق دا ځمکه یو کمزورې مخلوق دی نو چې سړی یو عزتمن تندې راوالي او په کمزوري مخلوق باندې کیدي په دغه ټیم کې بنده الله ته ډیر نږدې وي دا الله ته د نزدېکت ټیم دی چې کله سجده لګئ سبحان ربی الاعلی پاک دی رب زما ډیر اوچت دی نو دا سجدې نه دا تندې مه راوچته وای دا حالت الله ته ډیر نږدې دی نو مونږ لکه د کارغه په شان ټونګو سر زر راوچت ته به وایي ځمکې ورله کرن ورکه چرته دې کې کرن دی په دې نه دی پوه چې دا حالت الله ته څومره خوښ دی چې د سجدې په حالت کې زه الله ته مې تندې لګولی او نارې وخم چې سبحان ربی الاعلی دا ځکه الله ته خوښ دی چې کله الله د بنده نه خفه شي نو الله ورسره څه کوي څه نعمت دی نه الله علي لکه سړي ته به څنګه پته لګي چې ما نه الله رضا دی او ما نه الله خفه دی چې کله د بنده نه الله خفه شي کور تی نه علي نه ګاډې تی نه علي نه جیداد نه اخلاص کی نه بیماری پی راولي نه د الله د ناراستیا دلیل دی چې کله بنده نه الله خفه شي نو الله تینه د سجدې توفیق والی دی سجده تندې الله ته نه لګي دا د الله د ناراستیا دلیل چې پنځه ټیمه دی الله ته تندې لګي شکر وباسه الله ته خوښي او په دې پنځو ټیمو کې کله لګي او کنه نه لګي پته لګي چې الله ته ناخوښی یو ټیم دی تندې الله ځان ته نه پرېږدي الله درنه د سحر د مانځه د سجدې توفیق اغستی سحر دی الله تندې ځان ته نه پرېږدي معلومیږي دا الله درنه خفه شوی دی چې ستا تندې الله ته نه لګي څلورو منځونو کې لګي او د سحر په مانځه کې نه لګي په اعمالو دې لږ سوچ وکړه لږ فکر وکړه الله درنه خفه دی چې په څه وجه خفه دی چې تندې دی الله ځان ته نه پرېږدي دا تندې الله بیا ځان ته نه پرېږدي تا ته به څنګه پته لګي چې زما منځ قبول شو او که قبول نشو علما وایي د یو منځ نه پس د بل منځ توفیق درته میلو شو نو دا د مخکني منځ د قبلېدو دلیل دی سحر منځ دې وکړه هغې پسې د ماسپښین مانځه لرالی پته لګي د سار مونځ دی الله ته قبول شوی و نو هغې قبولیت د ماسپښین مانځه ته راوستل یو مونځ دی وکړو بل نه کېږي پته لګي چې دا مخکنی مونځ دی الله ته نه دی چې کله الله ورته حکم وکوي ده ته سجده وکړه نو شیطان وی زه د اور نه پیدا یم او دا د خټې نه او د خاورې نه پیدا دی زه به ده ته سجده کوم د هغې وخت نه د ابلیس لعین د نوع بشریت او د انسانانو سره دشمنی شروع شوې نو الله یې هغه زړه دشمنی ذکر کوي چې هسې نه چې د شیطان په جال کې راشي او د شیطان خبره چرته ومنئ ځکه دا ستاسو د نیکه د آدم علیه السلام دشمن دی او د هغې وخت نه دشمنی شروع کړې ده چې کله آدم علیه السلام الله پیدا کو او رب العالمین دته حکم وکړو چې دته سجده وکړه د هغې وخت نه دا دشمنی را روانه ده